تراویح څو رکعات دي؟ او نیم داسې دي چې هغه تراویح 2 رکعاته دي. موږ خو شل رکعاته کوو. دوی ته ووایه دغه قرآن کریم راواخله. اوس دغه پاتې رکعاتونو سره څه وشي؟ دا کم وخت کې وشي؟ هغه 14 رکعاته وایي. که وتر هم ورپسې وشو مونځ خو داسې شو لکه خلف چې نو د دوی 8 رکعاته تراویح جناب سیرت صاحب موږ منلي دي. تاسو دې ته که چېرته د یو قاري صاحب نه یو آیات دو آیاته په تراویحو کې پاتې شي متفق دی او ته راپورته کېږي کله وی چې 8 کوي، کله وی چې 2 کوي، کله وی د سره مه کوئ، کله وی 12 کوي، خو زمونږ شل نه کوي. تاسو اوس یوې مهمې موضوع ته شیخ صاحب چې په ټولنه کې بعضې وخت کته پورته کېږي، یو چا سره سوالونه یا بعضې خلک پکې د ځان نه دلایل وایي، څوک د ځان نه فتوی ورکوي چې هغه د تراویحو تعداد دی. تراویح څو رکعات دي؟ موږ خو شل رکعاته کوو. جناب سیرت صاحب تراویحو کې د علماو 2 قوله دي. یو قول د امام مالک رحمه الله دی، بله، هغه 14 رکعاته وایي. یو قول د جمهور علماو دی چې تقریبا د رسول الله مبارک ټول امت په متفق دی چې هغه وایي چې تراویح 6 رکعاته دي. د هغې وجه امام مالک صاحب هم 6 رکعاته وایي، خو هغه به 14 رکعاته ولې کول؟ په مکه مکرمه کې چونکې طواف کیږي، د هر 4 رکعاتو نه بعد به د مسلمانانو طواف کو او په مدینه منوره کې طواف نشته. نو کله به چې 4 رکعاته تراویح وکړه نو بیا به د ملګرو د مسلمانانو 4 رکعاته نفل کول. نو 14 رکعاته دغه نفل جوړیږي. نو 14 رکعاته به په دې 4 رکعاتو نه پس په دې استراحت دمه کې 4 رکعاته نفل کول. نو 14 او 6 چې جمع کې دا 14 رکعاته شو. نو تقریبا د امام مالک رحمه الله مسلکم دا دی او د 3 واړو امامانو مسلکم دا دی، بلکې زموږ علما وایي چې شرقن غربن جنوبن او شمالن ټول امت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې متفق دی چې تراویح 6 رکعاته دي. او کوم احادیثو کې جناب سیرت صاحب چې 8 رکعات راغلي دي، لکه د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ده او بخاری شریف کې راغلی دی. نو علما وایي چې هغه د تهجد مونځ یادوي، ځکه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله مبارک صلی 4 رکعاته مونځ یې وکړ، فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، د دې د ښایست او د اوږدوالي پوښتنه مه کوه، دومره ښایسته وکړو دومره اوږد. ثم صلی 4 بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بیا 4 رکعاته مونځ وکړ، فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، د دې د حسن او د اوږدوالي پوښتنه مه کوه. ثم صلی 3 بیا رسول الله مبارک 3 رکعاته ویتر وکړ. نو دغه حدیث چې ده دا د تهجد په باره کې ده او د تراویح په باره کې جناب سیرت صاحب نه ده. او دا کم ځای نه معلومیږي؟ دا د دې ځای نه معلومیږي چې دغه تابعی چې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه کوي، نو که دا پوښتنه د تراویح وه نو دا د سړیو نه پکار و که دا د ښځو نه پکار وه؟ خو د سړیو نه پکار و که نه. رسول الله مبارک 3 رکعاته 3 شپې تراویح خو چې دی نو دغه کې کړی وي، مسجد نبوي کې کړی وي. خو چې دی ځي عبدالرحمن صاحب او د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه کوي، معلومیږي دا چې دا هغه مونځ یادوي چې رسول الله مبارک په کور کې کو، او حضور چې په کور کې کو هغه تراویح نه وي، هغه تهجد و. دویمه خبره دا ده چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داسې وایي صلی 4 رسول الله مبارک 4 رکعاته مونځ وکړ او تراویح خو 2 رکعاته دي. ما تاسو ته وی د حضور د زمانې نه واله تر زمونږ او ستاسو وخته پورې تراویح 2 رکعاته راغلي دي، 4 رکعاته خلاف سنت دي. او دې حدیث کې دي صلی 4 او معلومیږي دا چې دا تراویح مونځ نه دی، دا بل مونځ دی چې هغې ته تهجد وایي. درېمه دا ده
چې دلته دې کې داسې دي ثم صلی ثلاثا رسول الله مبارک 3 رکعاته ویتر مونځ وکړو دا زمونږ ستاسو ملګري چې خلکو ته وایي چې تراویح 8 رکعاته دي نو دوی بیا ویتر 1 رکعت کوي نو په دې حدیث باندې تقریبا د دوی عمل پوره ځکه نه دی چې هلته بیا خلاف وکړو په آخر کې چې ثم صلی ثلاثا رسول الله مبارک 3 رکعاته مونځ وکړو نو د دین معلومیږي چې دا د تهجد مونځ دی او دا د تراویح مونځ نه دی نو کوم احادیثو کې چې 8 رکعات راغلي دي نو هغه د تهجد دي او کم حدیث کې چې 10 رکعات راغلي دي نو هغه د تراویح مونځ دی او د امام بخاری رحمه الله د استاد کتاب دی او نوم د مصنف ابن ابي شيبه دغه بل ځای کې پروت دی نو دغه کې امام بخاری سے استاد دی او هغه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت وی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صلى في رمضان 20 رکعتا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په رمضان کې 10 رکعات کړي دي په رمضان کې 10 رکعات کړي دي نو علما وایي چې دقه تراویح دي چې کوم حضور 10 کړي دي او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې 8 یادې نو هغه تهجد یادې او باقی د دې حدیث متعلق چې زموږ استاد ملګری خبره کوي چې دا کمزور دي چې زموږ استاد دا مجلس چې دی نو دا د دې حدیث باندې د بحث زه پکې نخ کاری دا وګړه خبره ده خو حدیث چې دی باندې چې کوم جرح دي هغه بے ځای دي زملګرو ته وایم او دا مهمه خبره ده چې په انسانانو کې یو ذات دی چې پاغه باندې جرح نشته هغه باندې چا په عیب نه دی لګولې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا غزاد با برکت پاک زکه دی چې کافرانو په عیب نه دی لګولې د حضور په ذات چې دغلته دی دوی دغلته دی دوی یا درنه خبره یې رشوه د رسول الله مبارک نه جناب سیرت سے کته سمره بندگان د باری تعالی چې دی کا علما دی کا مجتهدین دی کا صحابه کرام دی پاغوی باندې یو جرح شته نو چې جرح ته مونږ تاسو وګورو نو بیا خو به دی چا نه دین نزده کوو خو جرح ته به کتې شي چې آیا دغه جرح قابل د قبول ده که نه ده د دې علماء بیان کړی دی نو د دې عبدالله ابن عباس سے په دې روایت کې یو راوی دی ابراهیم ابن عثمان ابو شیبا قاضی الواسط ورته وایي ابراهیم ابن عثمان دی باندې علماء جرح کړي دي د اتفاق دی لیکن دا جرح قابل د قبول نه دی هغه جرح چې دی هغه بے ځای دی هغه مبهم دی هغه د دې قابل نه دی چې مونږ تاسو دا حدیث پریدو نو حدیث په خپل ځای باندې صحیح دی او هغه جرح صحیح نه دی په دې باندې ما یو کلیپ هم کړی دی او دغه حدیث مې پکې بیان کړی دی او دې باندې مې بحث هم کړی دی که ملګري بیا ګوري نو پیدا کولی هم شي ځان ته چونکې دا زموږ استاسو وخت کمی نو بهرحال دغه حدیث صحیح دی او دغه جرح چې ده دا صحیح نه ده او ما تاسو وی چې اره جرح قابل د قبول نه دنیا کې خو یو سړی بچ نه دی هر چا باندې جرح ده امام بخاری رحمه الله باندې جرح ده امام احمد صاحب باندې جرح ده یحیی ابن معین باندې جرح ده دغه څلور خلفا چې دي دی باندې شیعاګان جرح نه کوي نو بیا به د دوی خبرم نه منو نو جرح ته به ګوري چې دا قابل د قبول ده که نه ده دغه راوي باندې چې کومه جرح ده نو دا قابل د قبول نه ده او دغه راوي پاک دی د جرح نه او خبرې منل پکار دي او حدیث ښه صحیح دی نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 10 رکعات تراویح کړي دي او بل خبره جناب سیرت سے په دې حدیث ته عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کې داسې دي دی ورته عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته فرمایي چې رسول الله مبارک با رمضان او غیر رمضان کې په دې 8 رکعاتو زیاتوالی نه کوي چې تهجد دي نو رمضان او غیر رمضان چې غیر رمضان بګرای خو تهجد شو نو د غیر رمضان کې خو تراویح نشته نو کدا جواب د تراویح متعلق نو بیا غیر رمضان څه مقصد دی نو معلومیږي دا چې دغه تهجد دی زمونږ د ملګری چې دي چې خلکو ته وایي تراویح 8 رکعات دي او بیا د دې حدیث نه استدلال کوي زما په نظر دوی خطا شوي دي او غلط شوي دي بلکې یو نسخه د بخاری شریف داسې هم ده چې په هغې کې پورته باب لګولی باب التراویح
او د هغې لاندې دا روایت راوړی او یو نسخه داسې ده چې باب التهجد او د هغې لاندې دا روایت راوړی دی کم کې چې باب التراویح لیکلی جناب سیرت صاحب هغه د عربو چاپ دی هغوی په خپل ګمان دا باب لګولی دا د امام بخاري صاحب په اصل کتاب کې نشته موږ تاسو سره بخاري شریف بازار کې خرڅېږي او ما سره هم څو نسخې دي خو باب التراویح پکې نشته نو دوی اصل کې د حدیث باندې پوه شوي نه دي او د باب په غلطۍ کې اچولی دي نو صحیح دا ده چې تراویح 10 رکعاته دي او د دې نه مخکې تاسو ته ما یو نکته وموي چې قرآن کریم کې 540 رکوعات دي نو سوال دا دی چې رکوع په منځ کې نو په دغه کې څنګه قرآن کریم کې رکوع څه کوي نو ما تاسو ته وی چې دا د تابعینو د صحابه کرامو د قرأت اندازه ده په تراویحو کې هغوی به یو ختم کو په تراویحو کې نو کوم ځای کې چې رکوع ته لاړ دي که نه نو هلته علماو رکوع لیکلې ده نو په 20 د رمضان باندې به ختم کو ځکه زیات روایت دا دي چې لیلة القدر د 20 شپې باندې ده نو هر دا به اله د 10 رکعات به اله جوړیږي 20 باندې به هغه وخت کې ختم پوره کیږي چې په هر شپه 10 رکعات وکي چې 10 رکعات ونه کې نو بیا خدا شماره نه پوره کیږي دغه رکوګان را پوره کیږي دغه ملګری چې موږ تاسو ته وایي چې 8 رکعات دي دوی ته وایي دغه قرآن کریم را واخله چې په دې کې څو رکوګانې دي دا ته چې په کم کې تلاوت کې کم کې ترجمه کې دې کې دا 540 رکوعات ولې دي د دې تاسو سره څه دلیل دی نو دی به په خپل و چې تراویح 10 رکعات دي خو موږ د خلکو د سہولت لپاره اته وایو او زموږ تاسو عوام رونو باندې 8 رکعات ډېرې خوږې په دې لګيږي چې لګي اسانه دي او ثوابونه خو په سخت شي کې پیدا کیږي څومره سختی کنه نو هغه کې الله تعالی انسان ته ثوابونه ورکوي نو تراویح 10 رکعات دي او 8 رکعات قول چې څوک کوي نو دا صحیح نه دی بلکې د دوی علما په کتابونو کې لیکلي دي چې نیم داسې دي چې هغه د سره تراویح مونځ نه مني او نیم داسې دي چې هغه تراویح 2 رکعات دي ما سره کتاب دی هغه کې لیکلي چې 2 رکعات دي نو دوی په هغه اتوم نه دی ولاړ دا نو بیخي سهولت کړه او یو قیمتي نکته درته وایم زمونږ استاد ملګرو ته به اکثر دا یو فکر پیدا کیږي چې را مظهری صاحب ته یو اختلاف جوړی یو مشکل دی جوړ کړی دی مونږ 8 رکعات کوو ته مونږ ته 10 وې نو زه به یو قیمتي خبر ورته وکړم هغه دا ده چې مونږ کله 10 کو نو د دوی 8 پکې شته شلو کې د دوی 8 شته نو د دوی 8 رکعات تراویح جناب سیرت سے موږ منلې دي هغه موږ وکړي خو زمنګ شل نه کوي نو سړی د په دې فکر وکړي چې فساد دوی کوي که موږ کوو د دوی کار موږ کوو خو دوی زمنګ کار نه کوي خو زمنګ ملګری چې دی نو هغوی ته ښه خلک وایي موږ ته دغه وایي نو دا 2 رکعاتو تراویح باندې د سره دلیل نشته دا زموږ د ملګرو د ځان نه جوړ کړی دی او د ځان نه ځکه جوړ کړی دی چې خبرې ترې نه مختلفې راوتلي دي یو دا دی چې 8 رکعات دي بل دا دی چې 12 رکعات دي بل دا دی چې 2 رکعات دي او څلورم قول دا دی چې د سره تراویح نشته نو که همدغه سوشل میډیا په دې ګرمه وه نو که چیرته د دوی خبره په دلیل بنا وي جناب سیرت صاحب د دوی خبره که په دلیل باندې بنا وي نو په کار ده چې یو خبره دوی کړې وي چې د دلیل ده او دا زمونږ یو خبره ده چونکه خبره په دلیل نه ده بنا خبره په خواهش بنا ده په طبیعت بنا ده او طبیعتونه خو مختلف دي نو ځکه مسلې ترې نه مختلف راوځي شیخ صاحب ولې 10 رکعات نه تسلیمي ضد ده کنه دوی هغه کم چې د دوی په لاس کې دلیل همدا ورته پوښ کوي جناب سیرت صاحب شهرتم یو د هر انسان یو خواهش ده او سړی چې مشهوريږي نو په هغه شي نه مشهوريږي کم چې عام رواج دی یعنی که زمونږ استاسو دی کلی کې یو سړی اوسېږي او عام کالي کړي او عام جامې نو ډېر نه دی مشهور او که پرتګي بدل کو سور پرتګي واچو نو ټول خلک بیا ګوري که نه ګوري او بیا وی بیا که سم کالي واچي نو خلک وی هغه چې پرتګي اچول او سور هغه دا دی اصل کې د دې ملګرو مقصود شهرت دی او د دې ملګرو مقصود چې دی په خلکو ځان پیژندل دي او د دې ملګرو مقصود په دې امت کې اختلاف پیدا کول دي جناب سیرت صاحب خبره قرآن تیزه وشوه خو رښتیا درته ووایم چې د دوی مقصود اختلاف دی اختلاف پیدا کیږي داسې خبرونو خو اختلاف پیدا کیږي نو جناب سیرت صاحب دوی په دې ځان مشهوري
او دا سبب د اختلاف ګرځيږي امت د یو مشکل سره مخامخ کوي ټول امت په شل رکعاتو تراو باندې متفق دی او تر پورته کېږي کله وی چې اتو کوي کله وی چې دوه کوي کله وی د سره مکوي کله وی دولسو کوي نو دا سبب د اختلاف دی کنه تاسو کې چې دا څلور قول راغلي دي نو دا د چا ومنو د دولسو والا د مولا ومنو که د اتو والا ومنو که د دوه والا ومنو او که د سره چې څوک کوئی تراوی نشته د هغوی ومنو تاسو هم اختلاف او بله خبره درته وکړم جناب سیرت صاحب تراویح جمع ده تراویح چې ده دا جمع د ترویحتون ده او ترویحه آرام ته وایي د هر څلور رکعاتو نه پس یو دمه کېږي یو آرام کېږي نو څلور رکعاتو ته ترویحه وایي صحیح ده نو تراویح جمع ده نو جمع به علی چې ته شل رکعاته ومني چې اته رکعاته شي دا خو بیا ترویحتین شو عجیبه دا ده چې د خپل لفظ تم نه ګوري داسې وایي چې تراویح دوه رکعاته دي تراویح خو جمع ده او زمونږ علما وایي اقل د جمع درې دي دلته نو بیا جمع نه شوه بیا خو جمع نه شوه دا خو تسنیه شوه دا خو بیا دوه شوې نو چې څوک اته رکعاته کوي جناب سیرت صاحب نو د تراویح په دې لفظ هم عمل ونه کوي دا دی چې سوی چې کوم نوم ورته علي د په دې نوم باندې عمل ونه کوي نو دا نوم موږ ته وایي چې تراویح د اتو رکعاتو نه زیاتې دي نور دلیل خو لا پرېږدي شیخ صاحب سره دی چې ډېره خوندوره او تفصیلي ده او الله خوشحاله لیدونکو ته پکې ډېر څه ورځي چې یو څه زده کړي هغه خپل دلایل او هغه څه عبادت چې کوي چې پوه شي چې زه د عبادت کوم ما سره دلایل څه دي انشاءالله د دوی به ډېره پوهه شوي شیخ صاحب راځو بیا هم موضوع مو تراویح ده راځو دې ته که چېرته د یو قاري صاحب نه یو آیات په تراویح کې پاتې شي څه به کېږي جناب سیرت صاحب مسله دا ده چې قاري صاحب ختم ته مخکې شو او یو آیت یا دوه آیتونه ترې نه پاتې شو نو دی چې کله بل رکعت ته پورته کېږي نو دی به هغه کم آیتونه چې پریښي دي آیات متروکه ورته وایي اول به هغه آیاتونه تلاوت کوي بیا چې کوم ځای نه دی تلاوت شروع کول غواړي دې ته آیات مقروءه فقها وایي نو بیا به د دین شروع کوي یعنی اول به هغه متروک پرېښودلی شوي آیاتونه ووایي بیا به د دین شروع کوي دغه ترتیب دی شیخ صاحب دا هم ډېر کېږي ځکه اکثره روژه کې چکنېنې دي یا چارونه دي یا داسې خوراکونه الله یې برابروي په دغه روژه کې دغه زموږ ټولو لیدونکو تجربه به هم وي چې نور وخت کې یو قسم خوراک نه د الله نظام دی بس په روژه کې 15 برابر نو حتما دا بیا ګټه او تاوان هم لري خو بعضې وخت کې موږ نه ډېره وخوړل شي تاوان وکړي نو چې هلته سړی تراوته ځي خو فرض لمونځ وکړي او چې لاړ شي 15 رکعاته یا 8 رکعاته سړي نه تلي تراویح دې تلي نو مجبور چې هغه باقي له امام سره وکړي او ورپسې چې وتر وشي اوس دغه پاتې رکعتونو سره څه وشي دا کم وخت کې وکړو ځکه وتر هم ورپسې وشو لمونځ خو داسې شو لکه خلف چېږي جناب سیرت صاحب دا عذرونه دو موقع باندې پیښیږي یو دا د جناب سیرت صاحب چې سړی دغه ته راشي دا جومات ته او جمع ترېنه تلي او تراویح جمع ولاړه د ختم نو دی به فرض وکړي بیا به ځان شامل کړي د تراویح سره نو ضرور ترېنه 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا 6 رکعاته یا 8 رکعاته ترېنه تلي د دې ترتیب دا دی چې امام صاحب سره به ویتر وکړي په جمع باندې ځکه چې بیا خو د ځان له د ویترو جمع نشي کولی نو ویتر به وکړي په جمع باندې او بیا د ویترو نه پس به د چې کوم تراویح ترېنه پاتې شوي دي دا تراویح به بیا ادا کړي ځان ته بیا ادا کړي دې دپاره چې هغه 6 رکعته پوره شي